सूरत الانبیاء आयत नंबर 78 صفحہ 523 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وداود أو داود عليه السلام وسليمان أو سليمان عليه السلام إذ يحكمان هكذا چدوی فیصله کولا فی الحرس دیو پټی بارکی إذ نفشت هكذا چی سریدلی وی فيه باغیکی غنم القوم بزید یو قوما وكنا او مونگا بحكمهم دفیصلی ددوی شاهدین لدن کی ففهمناها فاسمونگا فهم ورکو ففهمناها فاسمونگا فهم ورکو ددی فیصلی سليمان عليه السلام تا وكلا او هر یولا آتینا ورکرامونگا حکما حکمتا وعلما او علم وسخرنا او تابع کړیو مونږه مع داود علیہ السلام سره الجبال غنا يسبحنا بداية تسبيح ولا والطير ومرغان هم وكنا فاعلين او كون كده ذكر بسم الله الرحمن الرحيم مذکورہ آیاتون مبارکو کی دا حضرت داود علیہ السلام او دا سلیمان علیہ السلام ذکر کیگی داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام دا دوارا برگزیدہ پیغمبران دی داود علیہ السلام والد سیب دے او سلیمان علیہ السلام اسوی دے دوارا اللہ تعالی پیغمبرانم جوړ کړی دی او دوارا بادشاہانم داود علیہ السلام ته الله تعالی ډیر لوی بادشاہي ورکړی و او دغه شان بیا چې کله داود علیہ السلام د دنیا نه پرداو کړه الله تعالی سلیمان علیہ السلام دا غنایبم کو حکومت امرته غملاو شو او دغه شانتی نبوت امرته ملاو شو دی آیاتونو مبارکو کې د هغه یو خاص واقعي طرف ته اشاره ده په هغه واقعیا کې ډیر عبرتونه دي او دا الله تعالی په ډیر قدرتونه دي امام بغوی رحمت الله علیه دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په روایت سره دا واقعا داسې نقل کړی ده چې داود علیہ السلام بادشاہ او سلیمان علیہ السلام لا معشوم سوارلس کال عمر یو تقریبا یعنی شاهزاده او پلار سره با په دربار کې موجودو خلق براته دا غي فیصله د شریعت مطابق دا بکیدی یو دو کسان رااله او غي خپل فیصله راوړه یو کس هغه ګړو بيزو والو شپونو د خلکو ګړي بيزي ور سره بکریا باندې به هغه چې کوم دینو باقاعده ګرځولې او هغه به سرولې او بل کس هغه یو باغ والو بعض علماء لیکلي چې د انګورو باغ یو پیران د ګړو بيزو والانه دا ګړي بيزي د انګورو باغ ته ورالې او هغه چرته ود شوو غفلت پر راغلو هغه ټول باغ صفات انګور او هغه بوټي او کچا هرڅه چې کوم نه ختم اوس دواړه فیصله دراله حضرت داود علیہ السلام ته نو انګور والوي
زما باغ ختم شوی دی اوس په ماته د دې تاوان ګډو والا راکوي ګډو او بیزو والا وایي چې د ما غلطي خو نه زه د شوی ما زه خپله غریب سړی ما زما ګډې بیزي نه دي نو به څه کوم اوس په دې کې د دواړو لانجه ده دواړه خپلې فیصلې خبرې هغه ذکر کوي مدعي دعوه کوونکی هغه د انګور والا باغ دی ځکه هغه سره خامخا د هغه نقصان شوی دی او د دې بل خو څه نقصان نه دی شوی نو دا بل هغه مدعا علیه دی دعوه پې شوې ده داود علیه السلام یې زه به فیصله واورم داود علیه السلام دا انګورو باغ والا تپوس کو چې ستا دا باغ د څو دی د دې دا باغ قیمت څومره دی د هغه وایي تقریبا مثال به وایم مثال د هغه زمانې مطابق چې دا باغ مثلا د لکو روپو دی ګړو والا ته وایي ستا دا ټولې ګړې د څو دي دا به لک د قریب هغه زمانې مطابق چې دا لکو روپو دی بیا فیصله اسانه څنګه فیصله ده جي بس فیصله ده دا ګړو والا دا ګړې بس د انګورو باغ والا ته پرېږدي او بس دا د ده شوې لکه لک روپۍ تاوان یې شوی او لک روپو ګړې او ګړو والا دې بس ګرځي هغه دې چې کم دی نو اوس مزدوري او دیاړي کوي او هغه کسانو ته دې ګړې وایي بس هغه ګړو والا خو فیصله واورېده چې بس باچۍ وخت فیصله وکړه او پیغمبر هم دی په دې کې اوس څوک څه ویلی شي هغه روان شو په مټه باندې څادر دواړو واچولو او جاړي خوښ دا خو فیصله خو صحیح ده لکه چې د ما ګړو تاوان کړی او بس فیصله راله او د الله تعالی پیغمبر دی او بادشاه هم دی نو دې کې به زه څه کوم خو به مزدوري او دیاړي به کوم او ګرځم به څوک پته نه لګي څومره زمانه کې به دا ګړې هغه چې کوم دی نو برابرومه سلیمان علیه السلام دې ته وکتل چې یاره دا یو کس خفه شو جاړي او غریب هم دی نو ورالو ورته وی د ما والد صاحب څنګه فیصله وکړه تاسو هغه ما ته تکرار کوي هغې تکرار وکړو چې دغه شان دي د ما ګړې انګورو والا ته میلاو شوې انګورو والا ته خپل شی میلاو شو خو زه غریب سړی یم نو زه په دې باندې جاړم زه به اوس څه کوم نه هغه وی تاسو ودرېږئ هغه رالو والد صاحب ته وی چې که دا فیصله داسې وکړو چې د انګورو باغ والا ته به دا ګړې یو کال دپاره یو کال او دا د انګورو باغ به د ګړو والا ته یو کال دپاره نو دی به د دې ګړو بیزو نه خپله نفع اخري پی او بچي او وړی او ګټه تجارت دا پکې کوي نو د ده کار به رواني څومره چې انګورو کې د ګټلې هغه ګټه به دلته کوي او دا ګړو والا به د انګورو په باغ کې لګیا وي خصمانه به کوي خواري به کوي محنت به کوي هغه ځای ته چې ورسوي چې په کومه ځای باندې دا خوړلی شوی نو بس هغه ګړو والا به د انګورو باغ خپل مالک ته واپس ورکړي چې هغه زوړ باغ دی والا هغه مقام ته راورسېدو او دا ګړې ما ته واپس را هغه ته چې څومره ګټې بچي او پی او دا غشتې وي په کال کې به هغه ته خپل چې کوم دی نو تاوان میلاو نه شي ځکه یا د انګورو نه ګټه کول او یا د ګړو نه ګټه یو مسله ده داسې کېدی شي دې کې ګټه سیواو شي او انګورو والا به دیاړي کوي خواري به کوي محنت به کوي نو ځان ته به هم څه پیدا کوي او دې کې به چې کوم دی نو خصمانه کوي خیر دی هغه کسانو ته موږ سفارش وکړو هغه ګړو والا ته چې یاره یو کال د ده سره ګزاره وکړئ دی به بیا آینده کې تاسو دا قرضه به لږه لږه برابر د کار به هم روان شي ځنه به ګړې لاړې نه شي او هغه ته به چې کوم دی نو خپل باغ هغه میلاو شي سلیمان داود علیه السلام دواړه راوبلل چې راشي دا فیصله هغه چې کوم دی نو تاسو الله تبارک وتعالی وحي وکړه چې دا فیصله دی دې دواړو ته واورولی شي دا فیصله چې واورولی شي دواړه خوشحاله شو ګړو والا خوشحاله شو ویې خاندل او هم چې کوم دی نو هغه انګورو باغ والا هغه خوشحاله شو چې ما ته هم چې کوم دی نو څه نه څه هغه میلاویږي کار مې روان شو الله